ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबानो नन ورپسې زموږ ټاپک دی that is called of thrombosis. دا ډېر زیات مهم ټاپک دی، ډېر زیات ضروری ټاپک دی. نو دې باره کې اوس خبره کوو چې کوم تھرومبوسس دی د دې مطلب څه دی. It is the pathological mean abnormal formation of intravascular blood clot that is called of thrombus. کله چې موږ سره په بلډ ویسل کې په رګ کې دننه موږ سره ابنارمل طریقې سره د بلډ کلاټ یا ترومبس جوړ شي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ ترومبوسس وایو. لکه اوس موږ سره فار اګزامپل دا موږ سره یو بلډ ویسل دی، او په دې بلډ ویسل کې چې کله په ابنارمل طریقې باندې موږ سره یو کلاټ جوړېدل شروع شي، نو دې کلاټ ته موږ چې کوم دی ترومبس وایو، او دې کلاټ د جوړېدو عمل ته موږ چې کوم دی موږ څه وایو؟ ترومبوسس وایو. صحیح ده. اوس بله خبره دی کی which it can occur in artery or vein. لکه ترومبوسس ارټیریل هم کېدی شي او وینس هم کېدی شي، خو لکه زیات تر چې کوم ترومبس دی هغه موږ سره په وینس کې جوړیږي. The most common location د دې چې کوم common location دی that is called deep veins لکه DVT of the leg below the knee. زموږ چې کوم د نی جوینټ دی د دې نه لاندې لاندې چې کوم لوور لیم دی په دې کې ډیپ چې کوم وین دی، لکه موږ سره په لوور لیم کې دوه قسمه وین دي. یو هغه وینز دي چې هغه موږ سره سکین طرف ته نږدې دي، نو دوز وین which are near to the skin they are a superficial vein. او بیا هغه وین چې هغه موږ سره د سکین نه لاندې دي هغې ته ډیپ وین وایو. نو چې څومره وین لاندې دومره پای کې د کلاټ فارمیشن چانسز ډېري. نو دوی وي چې په لوور لیم کې د نی جوینټ نه لاندې چې کوم ډیپ وین دي په لوور لیم کې پای کې د کلاټ فارمیشن چانسز هغه ډیریږي. وی چې کله موږ سره ترومبوسس وشي it is characterized by lines of Jaynes. اوس د lines of Jaynes څه دي؟ these are alternating layers of platelets, fibrin and RBC. لکه کله چې موږ سره کلاټ جوړ شي نو پای کې موږ سره لکه مثال alternating layer of platelets, fibrin or RBC دا موږ سره د درې شیدونه چې کله یو ځای شي د دې کمبینیشن ته موږ څه وایو؟ lines of جان ورته وایو. and attachment to the vessel wall. بل چې کوم کلاټ دی هغه موږ سره د ویسل چې کوم وال دی هغې سره اټیچ وي. Both feature distinguish thrombus from postpartum clot. Postmortem چې کوم دی after the death. لکه مثال کچر اوس یو کس دی هغه مړ شوی دی، ځکه چې کله کلاټ جوړیږي نو دا موږ سره میجر آرګن ته بلډ سپلای دا موږ سره کمی، ځکه کلاټ د وجې نه چې کوم ویسل دی د هغې بلاکیج چانسز ډېریږي. نو کله چې موږ دا ګورو چې دا کلاټ انسان کې چې کوم جوړ شوی دی د آیا د ډیث نه مخکې دی که وروستو دی، د هغې دپاره موږ چې کوم دی د لاینز آف جانس او اټیچمنټ ټو د ویسل وال دا موږ چیک کوو. The three major risk factor for thrombosis are disruption in the blood flow. لکه کله چې په بلډ ویسل کې د بلډ فلو ابنارمل شي، لومړۍ خبره. نمبر 2 endothelial damage. او بل موږ سره په بلډ ویسل کې چې دننه کوم طرف ته سیل دی لکه endothelial cell د هغې چې کوم ډیمیج وشي، او د هغې د وجې نه چې کله موږ سره هایپر کواګولیبل سټیټ لکه مثال چې کله موږ سره د کواګولیشن چانسز ډېریږي، نو disruption یا disturbance in the blood flow لکه د blood flow چې کوم په ویسل کې د هغې خرابېدل، endothelial damage او hyper coagulable state. دا درې خبرې چې کله یو ځای شي نو د هغې د وجې نه په بلډ ویسل کې د کلاټ فارمیشن چانسز ډېریږي. او دې دریو خبرو ته موږ په یو ځای باندې ویرچیو ټراجیډ وایو. نو ستاسو نه څوک دا تپوس وکړي چې موږ سره هغه درې خبرې چې د هغې د وجې نه په بلډ ویسل کې د کلاټ فارمیشن چانسز ډېریږي هغې ته تاسو څه وایئ؟ دیټ از کالډ ویرچیو ټراجیډ. اوس راځو وړومبی چې کوم ډسرپشن ان د نارمل بلډ فلو، چې لکه نارمل بلډ فلو چې کله خرابه شي د هغې میکانیزم سره یا د هغې وجه څه ده. وی stasis and turbulence of the blood flow increases the risk of thrombosis. لکه مثال اوس موږ سره دا یو بلډ ویسل دی، کله چې په دې بلډ ویسل کې د بلډ فلو نارملی نو موږ سره د کلاټ فارمیشن چانسز کمی، خو چې کله موږ سره بلډ چې کوم دی په دې ویسل کې موږ سره روکاویږي لکه په مزه مزه ځي، لکه د بلډ چې کوم ودرېدل دي هغې ته موږ څه وایو؟ سټیسس. خو چې کله بلډ ودرېږي په ویسل کې مخکې زیاته نه ځي او د هغې د وجې نه د بلډ د فلو ابنارمل شي
نو د هغې د وجې نه چې کله بلډ ودرېږي نو پای باندې د کلاټ فارمیشن چانسز ډیریږي. The blood flow is normally continuous and laminar. لکه blood flow چې کوم نارمل ده هغې ته موږ continuous blood flow یا laminar blood flow وایو. Keep the platelet and factor dispersed and activated. Inactivated د دې مطلب دا دی چې کله موږ سره د بلډ د فلو نارملی لیمیناري نو موږ سره هغې کې د پلیټلیټ چې کوم دی هغه انیکټیو وي نو د کلاټ فارمیشن چانسز کمیږي. خو هغه خلک چې په هغې کې د بلډ سټیسس کیږي او کله چې موږ سره د بلډ فلو موږ سره څه شي ابنارمل شي دا تاسو زده کې چې کله په ویسل کې ابنارمل بلډ فلو راشي د هغې لپاره موږ یو خاص نوم استعمالو and that condition is known as دې ته موږ وایو like for example turbulent blood flow لکه چې کوم نارمل بلډ فلو ده هغې ته خو موږ وایو لیمینار او چې کله موږ سره د بلډ فلو په ویسل کې ابنارمل شي هغې ته موږ بیا turbulent blood flow وایو. د دې وجوهات سری په کم کم کنډیشن کې چې کم بلډ فلو ده هغه ابنارمل کیږي. immobilization increase risk for deep venous thrombosis لکه کوم خلک چې کله هغې immobilize لکه هغې مومنټ نه کي هغې اکسرسایز نه کي او یو مثال مطلب چې کوم لوور لم دی یا لکه لانګ ټرم دپاره هغې immobilize نو په هغې کې د ډیپ وین تھرومبوسس چانسز ډیریږي. بل کارډیک وال ډسفنکشن دی لایک اریدمیا یا مایوکارډ انفارکشن اور انوریزم کې. اوس انوریزم چې کوم دی موږ سره څه ته وایي ګوره دا موږ سره یو بلډ ویسل دی دیټ از نارمل په دې کې موږ سره دا انډوتیریل سیل دی او د دې په منځ کې چې کوم دا لیومن دی په دې کې موږ سره د بلډ فلو کیږي او چې کله موږ سره دا بلډ ویسل چې کوم دی دا موږ سره داسې شي دې ته موږ وایو آوټ پاوچینګ اف د بلډ ویسل لکه د بلډ ویسل چې کوم دی بار طرف ته وتل د دې د آوټ پاوچینګ چې کوم دی دې کنډیشن ته موږ څه وایو دیټ از کالډ انوریزم دې ته موږ څه وایو انوریزم. بیا چې کله بلډ راځي نو هغه به د مخکې تلو بجای په دې کې په دې پاوچ کې په دې ځای کې چې کوم دی جمع کیږي نو په کم کنډیشن کې چې انوریزم آوټ پاوچینګ کیږي نو په هغه کنډیشن کې د بلډ فلو ډسرپټ کیږي او د بلډ سټیسس چانسز سیوا کیږي چې د هغې د وجې نه د کلاټ فارمیشن چانسز موږ سره سیوا کیږي. اوس دویم نمبر کنډیشن دی endothelial cell damage د دې مطلب دا دی چې کوم موږ سره دا فار ایگزامپل بلډ ویسل دی نو موږ سره چې څومره بلډ ویسل دی د هغې چې کوم دننه سایډ دی په دې کې موږ سره چې کوم سپیشل سیل دي هغې ته موږ څه وایو انډوتیریل سیل وایو. د دې که ډیمیج وشو د دې د وجې نه موږ سره فار ایگزامپل د کلاټ فارمیشن چانسز سیوا کیږي. اوس هغه څنګه سیوا کیږي endothelial cell damage like for example disrupt protective function of endothelial cell increasing the risk of thrombosis. د endothelial cell چې کوم دی لکه دا موږ سره endothelial cell دی دا موږ سره یو پروټین ریلیز کی درته یو عام اگزامپل در کومه د endothelial cell چې کوم دی د یو عام مثال دا دی چې it releases a protein known as endothelin ایته موږ وایو endothelin او دا انډوتیلین پروټین چې کوم دی دا د پلیټلیټ چې کوم اګریګیشن دی د هغې په پریوینټ کولو کې کار کوي. خو که چېرې موږ سره انډوتیریل سیل ډیمیج شو نو دا موږ سره بیا انډوتیلین نه ریلیز کي چې د هغې د وجې نه کلاټ فارمیشن چانسز ډیریږي. بله خبره دا ده چې کوم انډوتیریل سیل دی دا موږ سره هیپرین لایک مالیکیول چې کوم دی پیدا کوي تاسو ته پته ده هیپرین از انټي کواګولنټ او چې کله هیپرین لایک مالیکیول پیدا کیږي نو دا د کلاټ فارمیشن چې کم چانسز دی هغه موږ سره کمی. نو که چېرې انډوتیریل سیل ډیمیج شو د څه د وجې نه په بلډ ویسل کې نه به انډوتیلین ریلیز کیږي نه به هیپرین لایک مالیکیول ریلیز کیږي او د دواړو د وجې نه موږ سره چې کوم دی د کلاټ فارمیشن چانسز به ډیریږي. अब تاسو دا زده کوئ چې دې کې یو پوینټ راځي چې کوم انډوتیریل سیل ډیمیج دی په دې کې موږ سره څه راځي فار ایگزامپل انډوتیریل سیل پریوینټ تھرومبوسس بای سیورل میکانیزم لکه انډوتیریل سیل چې کوم دی په مختلف میکانیزم باندې موږ سره چې کوم کلاټ فارمیشن دی موږ سره پریوینټ کی. It block exposure to sub endothelial collagen and underlying factor tissue. لومبی خو دا ده
Checkum endothelial cell the musa checkum the blocky the exposure of subendothelial collagen. Well, the musa PgI2 or nitric oxide. That was the case that wave number that is very important. The PgI2 मतलब दारे prostacyclin. Checkum musara endothelial cell the musara prostacyclin release की और nitric oxide release की. चिदागे दवा जना vasodilation की and inhibition of platelet aggregation. अगर मिसाल चिकन से कितना वेसल डायलेट के नो अल्टर क्लाट फॉर्मेशन चांसेस ऑफ अकमीगी उस PgI2 prostacyclin and nitric oxide they both can relax the blood vessel can cause vasodilation and inhibition of platelet aggregation. Heparin like molecule like it can activate antithrombin 3 which inactivate thrombin and coagulation factor. Chikungunya heparin like molecule the anticoagulant the blood चिकम क्लाट थे दागे द जोड़े दो चिकम chances the akami संगे कमी जका the heparin like molecule the antithrombin 3 activate की चिदागे द वजन मुसर कम clotting factor दी या coagulation factor दी दागे चिकम दन हते दो chances दी अमुसर काफी हद पूरी कमी की बल और बसे दे कि नेक्स्ट नंबर राजी like secrete TPA tissue plasminogen activator it convert plasminogen into plasmin और तस्तमायो जो प्लाज्मिन से की क्ल्यूफिब्रिन एंड सीरम फिब्रिनोजेन destroy coagulation factor and block platelet aggregation द टोले खबरें मुंग कड़वे चिकम प्लाज्मिन दे द फिब्रिनोलाइसिस की द फिब्रिन चिकम दे पहतमोलो के कार की अबल थ्रोम्बोमोडुलिन दे द मुसलसे की redirect thrombin to activate protein C which inactivate factor 5 and 8 और जिकल फैक्टर 5 और 8 कारण की नुसरव इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे चिकमुंग परनवेलो अगबा कारण की और जिकल इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे कारण की क्लॉटिंग फैक्टर बकारो नकी और जिकल क्लॉटिंग फैक्टर कारण की द कोagulation chances से कम दे अमुसरा कमी well, causes of endothelial cell damage include atherosclerosis, vasculitis, and high level of homocysteine. लकदादरे खबरें दासी दी चिपदे दवजना नूसर blood vessel के the endothelial cell चिकम damage दे दागे chances of डेरीगी लका atherosclerosis the aga phenomena ra चिपदे के दरना the blood vessel चिकम endothelial cell दागे hardening की well inflammation of the blood vessel that is called of vasculitis, or high level of homocysteine. So these are the main causes. बल पदे के trauma राजी, toxin नाजी, infection नाजी, पदे टोलो condition की चिकम blood vessel ले दागे endothelial cell चिकम दे मुसरा damage की vitamin B12 and folate deficiency result mildly increased level of homocysteine, increase the risk of thrombosis. The homocysteine यो molecule ले दामुसर पबाड़ी के सेवा के दिल निधि प्रकार और द दे होमोसिस्टीन चिकम रेगुलेशन दे दामुसर द्व विटामिन की यो विटामिन B12 नुंदे और द फुल फोलिक एसिड नुंदे और द चिकम फोलेट दे दामुसरा विटामिन B9 दे लगा विटामिन B12 और विटामिन B9 they can regulate homocysteine ఒకచరే the vitamin B12 the vitamin B12 them nunde that is called cobalamin ita musawayo cobalamin kachare musara cobalamin au the folic acid chikam de ade level kam sho decrease show musara homocysteine se washi chidage the wajana the clot formation chances of derigi if folic acid circulate as a methyl tetrahydrofolate in the serum was the methyl chicumde the methyl transfer to cobalamin allowing tetrahydrofolate to participate in the DNA synthesis अदे मतलब दारे चिकम फोलिक एसिड दे और कम विटामिन B12 दे अदे द्वाड़ो कार दारे चिदामू सरब बॉडी के दन्ना द विटामिन B12 पर सिंथेसिस के लका DNA जोड़ोलो की कार की कोबालामीन चिकम B12 दे दमू सरब मीथाइल होमोसिस्टीन लवर की चिदागे दवा जना मेथियोनिन मू सर दासियो अमाइनो एसिड दे चिदामू सर नॉन डेंजरस दे तासु दुमरा डिटेल तमदे सुम दुमरा दके चे विटामिन B12 and folic acid. They convert homocysteine into methionine. Vajikalamu sara lack of vitamin B12. Kachare vitamin B12 या folate. ददे मुसरा deficiency डाला lack show
نو بیا به ډیکریز کنورژن اف هوموسیسټین ټو میثیونین. بیا موږ سره د هوموسیسټین چې کوم دی دا د میثیونین ته نه کنورټ کیږي. دیر ویل بی ریزلټینګ ان د بلډ اف هوموسیسټین. بیا به د هوموسیسټین چې کوم لیول دی هغه موږ سره سیوا کیږي. ویسیسټا تایونین بیټا سنتیز چې ته موږ سی بی اس وایو ډیفیشنسي result homocysteine level with homocysteine urea. اول د homocysteine په کمیدو کې لکه دا باډي د پاره ډینجرس دی، او د هوموسیسټین په دې کمیدو کې موږ سره یو بل انزایم هغه ته موږ وایو سی بی اس هو سیسټا تایونین بیټا سنتیز. او چې کله موږ سره د سیسټا تایونین بیټا سنتیز ډیفیشنسي راشي، کله چې موږ سره د دې کمی راشي، د هغې د وجې نه موږ سره مین څه کېږي ویسیسټا تایونین بیټا سنتیز which is very very important. کله چې د دې موږ سره ډیفیشنسي رااله، د دې د ډیفیشنسي د وجې نه چې کومه مسله راځي ګوره هغې کې موږ سره مین خبرې څه دي. دلته دې ورکړي دي ویسیسټا تایونین بیټا سنتیز ډیفیشنسي ریزلټ انکریز هوموسیسټین. چې کله موږ سره هوموسیسټین لیول سیوا شو نو دا بیا موږ سره لیک کیږي په یورین کې. appearance of homocysteine in the urine is homocysteine urea. نوی cystathionine beta synthase normally convert homocysteine to cystathionine. څنګه چې homocysteine methionine ته کنورټ کړو د پاره فولیک ایسڈ B12 پکار دی، دغه شان homocysteine cystathionine ته کنورټ کېدو لپاره موږ سره cystathionine beta synthase پکار دی. It is the enzyme deficiency lead to homocysteine buildup characterized by vessel thrombosis, mental retardation, lens dislocation and long slender finger. په دې کې موږ سره چې کوم په آی کې لینز دی هغه موږ سره د ځای نه بې ځای کېږي and that will be downward dislocation. نو ایگزام کې راځي که چېرې موږ سره په آی کې د لینز downward dislocation شوي that will be homocysteine urea. تاسو ته په آسان لفظونو کې دلته دوه خبرې کوم چې کوم موږ سره لکه homocysteine urea دی، د دې مطلب دا دی چې increase level of homocysteine in the body will destroy endothelial cell of the blood vessel. او چې کله endothelial cell damage شو نو موږ سره د clot formation chances به ډیریږي. اوس homocysteine چې کوم دی دا موږ سره دوه شیزونو ته کنورټ کو. لکه دلته اوس موږ سره فار ایگزامپل دا homocysteine دی، دا بیا موږ چې کوم دی میثیونین ته کنورټ کو میثیونین، یا به دا موږ کنورټ کو سیسټاتایونین ته. نو موږ سره دا دواړه چې کوم دی لازم دي. د هوموسیسټین میثیونین ته کنورټ کېدو لپاره موږ سره وټامین B9 چې کوم فولیک ایسډ دی یا وټامین B12 کوبالامین پکار دی، یا د هوموسیسټین کنورټ کېدل سیسټاتایونین ته دغه چې کوم دی هغه موږ سره CBS دی لکه سیسټاتایونین بیټا سنتیز. نو هوموسیسټین کچره یا دیتا کنورټ شو یا دیتا نو دواړه ښه دي. نو کچره په باډي کې یا دا انزایم کم شو یا دا دواړه وټامین کم شو نو په دواړو کې د هوموسیسټین لیول سیوا کیږي. او چې کله هوموسیسټین سیوا شي it will disrupt endothelial cell، او چې دا endothelial cell ډیمیج کی نو موږ سره د کلاټ فارمیشن چانسز به ډیریږي. اوس راځو ورپسې لاست چې کوم دی هایپر کوایګولیبل سټیټ، لکه هغه کنډیشن چې پای کې د بلډ کوآګولیشن چانسز موږ سره سیوا کیږي. ډیو ټو excessive pro-coagulant protein or defective anti-coagulant protein may be inherited or acquired. دې مطلب دا دی چې موږ سره دوه قسمه پروتین دي، یو پرو کوآګولنٹ دی یو انټي کوآګولنٹ دی. پرو کوآګولنٹ هغه دی چې د هغې د وجې نه کوآګولیشن کیږي بلډ کلاټ جوړیږي، او انټي کوآګولنٹ هغه دی چې هغه د بلډ کلاټ فارمیشن بچ کی. نو دی وی هغه کنډیشن چې پرو کوآګولنٹ پکې ډیری لکه کوآګولیشن چانسز ډیری او انټي کوآګولنٹ کې ډیفیکټ دی نو بیا هایپر کوآګولیبل سټیج چانسز سیوا کیږي. دا موږ سره انهیریټډ بای برث هم کېدی شي او آفټر د برث ایکوایرډ هم کېدی شي. کلاسیکل پریزنټیشن از ریکرنٹ DVT یا DVT at young age. DVT stand for deep vein thrombosis. We usually occur at the deep vein of the leg. Other sites include hepatic and cerebral vein. لکه موږ سره هایپر کوایګولیبل سټیټ چې پای کې بلډ چې کم دی هغه زیات چې کم دی موږ سره ویسکس کیږي غاړه کیږي ټینګیږي، چې پای کې موږ سره د بلډ کلاټ فارمیشن چانسز سیوا کیږي. نو موست لایکلی لوور لیګ کې جوړیږي
और हेपेटिक या सेरेब्रल वेन पकिन अफेक्ट करेगी। ये प्रोटीन सी एंड एस एक ऑटोसोमल और डोमिनेंट कंडीशन दे कराची प्रोटीन सी और एस डेफिशिएंसी इट डिक्रीज नेगेटिव फीडबैक ऑन कोagulation cascade। ये प्रोटीन सी एस नॉर्मली इनएक्टिवेट फैक्टर 5 एंड 8 दा खपला हुआ है चिकम मुंग सर क्लाटिंग फैक्टर दी दा को कोagulation की दा मुंग सर द फैक्टर 5 और 8 दा इन एक्टिवेशन सो की प्रोटीन सी एंड एस और प्रोटीन सी एंड एस सी डेफिशिएंटी बिया मुंग सर दा द्वाड़ा न इनएक्टिवेट की दी एक्टिवेशन बढ़ी और जकला क्लाटिंग फैक्टर एक्टिवेशन ही दागे द वजन क्लाट फॉर्मेशन चांसेस Derigi will increase risk of warfarin skin necrosis. Initial stage of warfarin therapy result in temporary deficiency of protein C and of S relative to 2, 7, 9 and of 10। तो ये मतलब दारे चिकम खलक वारफरीन ड्रग इस्तेमाली फॉर एंटी कोआगुलेंट थेरापी इनिशियली चिकम खलक वारफरीन इस्तेमाली पाई कि वक्ती तौर पर टेम्पररी डिफिशियंसी रही द प्रोटीन सी और एस अच्छा प्रोटीन सी एस चिकम दे कम शो नमूसरो बिया फैक्टर 5 एट ने एक्टिवेट की दागे दवा जिन नमूसरा क्लाट फॉर्मेशन चांसेस हो सेवा की अरे मतलब बस टोटल चिकम दे मुसरा दगा दे और क्लाट जोड़ेगी मुसरबा चिकमदे स्पेशली पस्किन के मुसरबा थ्रोम्बोसिस की factor 5 laden is a muted form of factor 5 that take cleavage site for deactivation protein C and S most common inherited cause of hypercoagulable state the factor 5 चिकमदे laden अधिक नॉर्मल कार दारे द प्रोटीन सी और ई एस द डीएक्टिवेट की कचरे पदे फैक्टर 5 लेडन के म्यूटेशन रहे चेंज रहे मूसरबा इट विल लैक द क्लीवेट साइट फॉर डीएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सी एंड एस जिकल फैक्टर 5 के मूसर म्यूटेशन या चेंज राशि अब ब्याग प्रोटीन सी और एस निश डीएक्टिवेट को ले जिकल प्रोटीन सी एस से वाकई मूसर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट रही बल मूसरा Next is prothrombin, like 20210A is an inherited point mutation in prothrombin. Lagadamu sa chikamde prothrombin के मसला राशि और देखिए जीन्स एक्सप्रेशन चिकमदे अगमूसरा सेवाशी अतः सदा खबर याद पकारदा चिकम कंडीशन के मिसाल उदलता दमूसरा से की जीन्स एक्सप्रेशन मूसरा सेवा की और इम्पोर्टेंट खबर दारा कि जीन्स एक्सप्रेशन मूसरा सेवाशी मूसरा द प्रोथ्रम्बिन अतः पता द प्रोथ्रम्बिन चिकमदे रेजिकल जीन्स एक्सप्रेशन सेवाशी द प्रोथ्रम्बिन चिकमदे देव कन्वर्ट की थ्रोम्बिन था और the thrombin कार दारे can cause thrombosis the musa fibrinogen fibrin तक convert की and that will lead to promote thrombus formation the increased prothrombin result increased formation of thrombin and that will lead to thrombosis well AT3 antithrombin 3 deficiency leading to protective effect of heparin like molecule ಅದೇ ರವಜನ ಮೂಸರ ಥ್ರೋಂಬಸ್ ಜೋಡಿಗೆ ಯಾಕದ हेपरिन लाइक मालिक्यूल चिकमदे द मूसर से की एंटी थ्रोम्बिन 3 सेवा की चिकलाट ने जोड़ेगी तो एंटी थ्रोम्बिन 3 के मसला रहा हेपरिन लाइक मालिक्यूल में बेकार ने की नगे दवा जन्म द क्लाट फॉर्मेशन चांसेस सेवा की दिया खबर करे कि हेपरिन लाइक मालिक्यूल नॉर्मली एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन 3 और एंटी थ्रोम्बिन 3 चिकमदे दबिया इनएक्टिवेट की थ्रोम्बिन एंड कोagulation फैक्टर चिक्लाट फॉर्मेशन उनिशी हो दिल तबूसरा द एंटी थ्रोम्बिन 3 लकर थ्रोम्बिन कार हो थ्रोम्बोसिस दे और अदे थ्रोम्बिन खिलाफ चिकम बॉडी के अल्लाह पाक जो मालिक्यूल लिखे दे अगर एंटी थ्रोम्बिन 3 दे शिकल एंटी थ्रोम्बिन 3 खराब शी ब्याबा थ्रोम्बिन रोकावोल वाले सुकीना नुदा मूसर अबिया क्लाट फॉर्मेशन के कार की Well, Bakide, in antithrombin 3 deficiency, PTT does not rise with standard heparin dosing. Pharmacological heparin work by binding and activating antithrombin 3, which become pharmacological. The anticoagulant therapy the param heparin work को अगर antithrombin 3 activate की the high dose of heparin activate limited antithrombin 3 like Coumadin is then given to maintain anticoagulant state. Coumadin मतलब दारे चिकलम हेपरिन वर्को नगेसर द लॉन्ग टर्म एंटीकोagulation द पारमु वारफरिन वर्को और वारफरिन द्वेम नुम चिकम ने मुसरा कोमाडीन ने
چې کوم oral contraceptive pill دي they can also increase the risk of hypercoagulable state. oral contraceptive هغه medicine دي چې د female استعمالي د pregnancy د prevention لپاره. نو کوم female ته چې د clot formation chances یا د thrombus formation chances د مخکې نه ډیري، نو هغوی ته موږ چې کوم contraceptive pill دي هغه پکې موږ نه ورکوو. او estrogen induce increased production of coagulation factor therefore increase the risk of thrombosis. نو موږ سره چې کوم estrogen هارمون دی that is called prothrombotic. لکه estrogen زیات د وجې نه په فیمیل کې د کلاټ فارمیشن چانسز ډیریږي. نو د دې ټوټل اوورال مطلب دا و چې کله په بلډ ویسل کې یو کلاټ جوړیږي، موږ سره یو ترومبس جوړیږي، د هغې لپاره لازم خبره دا زده کړئ چې په هغې کې ورچیو ټرایډ درې خبرې چې کله یي نو موږ سره د کلاټ فارمیشن چانسز ډیریږي، لکه ابنارمل بلډ فلو، endothelial cell damage and hypercoagulable state. امید لرم دا ستاسو خوښ شوي. انشاءالله سبا به دا چپټر ختمو. انشاءالله سبا ورپسې وایو امبولیزم. جزاک الله. الله حافظ.